الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن حج البيت فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شوق سر درود شریف ہوا ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزت مندو نند جمعہ مبارک ورځ ده. حدیث مبارک کے راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې څوک د جمعې په ورځ باندې غسل وکي او جمعات طرف ته روان شي او دې پیادل لاړ شي سور لاړ نشي په سورلی نه وي، مطلب نږدې ځای وي او دې پیادل جمعات ته حاضري کوي او دس غسل کړي او روان شي او بیا د امام خوا تکینی د جمعې د فراغت پوری امام ته نږدې ناسی او فارغ شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې د جمعې منځ طرف ته رواني نو یو قدم چې د علی په یو قدم ورله الله د یو کال د رجوع او د یو کال د شپې د عبادت اجر ورکوي. چې کله د جمعې مانځه طرف ته یو قدم علی په یو قدم چې جمعې مانځه د پاره اغست شي د یو کال د رجوع د یو کال د شپې د عبادت اجر رب العالمین ورکوي چې کله د جمعې مانځه ته حاضري کوي. دا ډیر قیمتي ورځ ده، دا ډیر قیمتي ټیم دی او جمعې په ورځ باندې دی جمعات دروازو کې ملائک ولاړي او بالترتیب د دې خلق اجر لیکي. حدیث مبارک کې راځي چې څوک د ټولو نډومبه د جمعات ته حاضري وکي او رادند شي اغل ملائک اجر اولی کی فکأنما قرب بدنتن دمر اجر ول اولی کی لکد چی یو اوخ د الله پلار کی قربانی کو. دا چې د جمعې په ورځ څوک اول مسجد ترانه نوز دمر اجر ملائک اولی کی لکد چی یو اوخ د الله پلار کی قربانی کو صدقه کا. بیا چې بس دویم نمبر کې کسرا دند شي نو فکأنما قرب بقرتن دمر اجر ورل اولی کی لکد چې د الله پلار کی یو غوا قربانی کړل. دا چې څوک د جمعې په ورځ مسجد ته وختي حاضری کوي د دروازو کې ملائک ولاړ چې کله هغه پسې کسرا شي نو داغه د پاره دمر اجر اولی کی لکد چې د الله پلار کی یو ګډ قربانی د یو ګډو مر اجر ورله ملائک اولی کی او چې کله هغه پسې کسرا دند شي دمر اجر اولی کی ملائک فکأنما قرب دجاجتن گویا چې د یو چرګ د الله پلار کې صدقه کړه. بیا چې هغه پسې کسرا دند شي دومره اجر ملائک اولی کی لکد چې یو اگئی د چرګې د الله پلار کی قربانی کړل او اگئی صدقه کړل. نو د ټولو نړومبې چې حاضریو کی غل د اوخ د قربانی مر اجر اولی کی او اخیره چې حاضری او کی نو د چرګې د اگئی مر اجر ورلولی کی
ملائک جمعه پورس اجر لیکي خو بالترتیب لیکي او چې کله امام د خطبه د پاره راوځي خطبه شروع شي ملائک خپل رجستر بندي کی او پخپل باندې د خطبه په اوریدو کې ملائک شریک شي بس بیا ملائک د اجر کتاب بن کی او خپل باندې خطبه ته حاضری کی دا دومره قیمتي ورځ ده چې ملائک د دروازو باندې ولاړی د اجر د پاره چې څوک په مسجد تړومبه را دند کی دې کې دومره اجر ده دا هفته کې یو ورځ د دې ډیر اهتمام کوي اسی سړی منزل راځي چې کوشش دا کوي چې زه به د ټولو نړومبه مسجد ته نن حاضری کوم چې مال الله د اوخ د قربانۍ مر اجر راکړي نو یو عمل نامه کې د اوخ د قربانۍ مر اجر شو د بل د عمل نامه کې د چرګې د اگې مر اجر شو څومره لوی فرق راغی دنیاوی چې لګه ګټې مونږ څومره مزل کو لګه نفع څومره د یو بل نمخ کې کیو نو دا دومره لوی ګټه ده او دا هفته کې یو ورځي ډیر په اهتمام سره حاضری کو ډیر په اهتمام سره او چې مسجد ترادن د شباس د چا پسټ نه دانګو چې کم زی میلو شو په اقتا زی کیدو حدیث مبارک کې راځي چې څوک د جمعې په ورځ مسجد تراشي او د خلکو پسټونو د پاسه او د اوګو د پاسه مخ کې زی ته حاضری کوي وي فقد لغا یو حدیث کې راځي دا یو ترجمه علما دا کې دا عمل لغو کو بعضی کې راځي وي ټول اجر ځان لغو کو چې دې د خلکو په سټونو د اوګو د پاسه ده بس چې کم ځای خالی ځای ال ته په خاموشي سره کیږي ځکه مسجد د الله کور دی حدیث مبارک کې راځي چې نبی علیہ السلام فرمایي چې کله خلق اووی نه چې په جمعات کې ناس یو خبري کوي نو فلا تجالسوهم تاسو د دې سره مکه نه تاسو د دې سره مکه نه د دې خلق ته د الله اس حاجت نشته دی چې دې مسجد کې ناس وي دنیاوی خبري او کوشش کوي ټول دنیا کې ها دی غونډ دنیا کې چې وګرځي په غونډ دنیا کې الله تخوخ زینا هغه مساجد په مخ د زمکا د دین بل محبوب او غرض الله ته نشته دي او په ټوله دنیا کې ناخوخ زیونه چې دي هغه بازارونه دي خوخ زیونه الله ته مساجد دي چې کله جمعات ترادن شو دا ډیر د الله د زمکو په تمام حتو کې او حصو کې د دین غوړه ټوټه نشته چې په کم باندې نوم د مسجد لګیدلې د دې نسبت د بیت الله سره دی حدیث مبارک کې راځي چې کله د قیامت شپېلې پوکهل شي د دې زینب د جمعتون سمکه والو بیت الله به ځان تراکاږي څومره بختور خلق دي چې د چا پزمکه باندې مسجد جوړ شوی دی د چا پزمکه مسجد جوړ شوی دی چې د قیامت شپېلې پوکهل شي د زمکه باندې الوزي دا به نه ختمیږي دا به د دې زینب بیت الله ځان تراکاږي ځکه بیت الله د ټولو مساجدو مرکز دی نو چې د سړی په جیدات کې یو ځای د مسجد د پاره قبول شي دا به بیت الله ځان تراکاږي او دا ځمکه به د دې سړی په عمل نامه کې د نیکو په طول کې تلل شي د چا په ځمکه چې مسجد جوړي ها او دا عادت جوړ کړي چې مسجد ترادن نشي مسجد کې خسنې ویني کڼ کې ویني چې مسجد کې پروتي اگر آله خپل جیب کې دی د دې مطلب دا دی چې د جمعات پاک دی او زما جیب ګنده دی نو خسنې رااله کڼ کې رااله خپل جیب کې دی حدیث مبارک کې راځي څوک چې جمعتون صفا کوي الله د دزړه د ګناهونو نه صفا کوي او څوک چې جمعات انزي الله د زړه د ګناهونو نه انزي کوشش کوي زړم د جمعتونو پورې اوتړي د جمعات ډیر ادب او احترام کوي په مخ د زمکه د دې
حته نه غوره حته د الله په نسبت دی بل نشته دی ها. نو جمعات کې ډیر په عجزۍ باندې حاضری کو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله سړی مسجد ترادند شي او د 2 رکعات منځ کی ها دا ټیم د نفل وی د سټیم نه چاغي کې نوافل مکروه هي او ته جمعات ترادند شوی او 2 رکعات تحیت المسجد دی اوک. حدیث مبارک کې راځي وې دی سړی د جمعات حق ادا کو د جمعات حق ادا چې مسجد ته د جمعې په ورځ رانه نوتی نو وخت خو د ماسپخین داخل شوی دی تقریر لا نشته دی وعظ نصیحت لا نشته دی رنبه 2 رکعات نفل تحیت المسجد سوک چې دا 2 رکعات او کی نبی علیہ السلام فرمای د مسجد حق ادا کو د جمعات حق ادا چې کله دی جمعات ترادد شي نو دا ډیر مبارک ځای دی. او بیا د جمعې په ورځ باندې ډیر په وخت باندې مسجد ته حاضری کول اډو دی تقریر نه خو چې ته مسجد کې د وخت ناس وای او اجر بلیکل شي چې مال پکې الله ډیر اجر ولیکي. نن ملائک ولاړ دي اجر لیکي د خلق او اجرونو ته ولاړ دي چې زما عمل نامه کې ډیر اجر ولیکل شي او مال د اوخ د قربانۍ بر اجر الله راکي. نو ډیر د وخت د جمعې په ورځ مسجد ته حاضری کول د وخت او په ټیم باندې مسجد ته حاضری کول چې کم ټیم په جمعات کې تیر شي دا به قیمتي وي کم چې بار تیر شي دا به د خسران خبره دا به د تاوان خبره. حدیث مبارک کې راځي چې څوک په مسجد کې ناسي او دی په اوداسه کې وي غلې دی ناسي غلې دی ناسی فرشتہ دعا کوي یا الله په در رحم وکي یا الله د ګناهونه معاف کړي ته اس ناسی او ملائک دعاګانې او چې د منس په انتظار کې ناسی او د شکړې دی او ناس د منس ټیم بشي امام براشي منس بوشي او د دقه شان د منځ په انتظار کې ناسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دل الله دمر اجر ورکی لکه دی چې په مانځ باندې ولاړ دی چې سړی د منځ د پاره انتظار کې مسجد کې ناسي دمر اجر دی لکه دی چې په مسجد کې په مانځ باندې ولاړ دی. جمعات کې ډیر ټیم وباسي ښا و کسان چې به د عرش د سوري د لاندې وي باغې کې یو هغه قسم دی چې د چاړه د جمعات سره تړلې لې د جمعات سره تړلې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې کم کس ویني چې جمعات ته ډیر زیرازي سوق جمعات ته پتلو راتلو ډیر ویني فشهدوا له بالایمان د دې سړي د ایمان گواہی ورکړي چې دا مؤمن دی د جمعات ته ډیر روان دی. فشهدوا له بالایمان. صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای الله حبیبا گناہونه څه شیریږي نبی علیہ السلام ورته فرمای کثرت الخطا الى المساجد جمعات طرف ته قدمونه اغستل دا گناہونه ریږي چې سړی جمعات طرف ته قدمونه علي 2 قدمونه الله ته ډیر محبوب دي په دنیا کې یو هغه قدم چې کله سړی کور کې او دس کړي او په او داس کې دی راوځي او جمعات طرف ته قدم اوچت کی خو چې او دس کور کړي په او داس کې د کور را روان دا عادت جوړ کړي چې او دس کور کې کوي د کور نه او داس کې راوځي مسجد ته راځي چا کور نږدې وي جمعات سره وي د محلي وي نو دا قدم الله ته ډیر خوښ دی چې سړی کور کې او دس کړي او د کور راوځي او قدم جمعات طرف ته اوچت کی دا ډیر لوی قدم دی په دې الله چې سړی قدم اوچت کی جمعات طرف ته یو نیکی ولیکي یو ګناه معاف کی یو درجه اوچت کی په دې ګناهونه ریږي بل کتابونو لیکلي دي هغه قدم چې هغه د دې قدم سره برابر دی هغه کم قدم دی خیر دی که او دستی نوی ښه دا هغه قدم دی چې د دې قدم سره په اجر کې برابر دی
دا هغه قدم دی چې د کور اوچت شي د رشتہ دار د ملاقات لپاره. زم چې د رشتہ دار ملاقات، زم چې دا رشتہ لګ ورولم، زم دې رشتہ کې لګ کګلې چراغلې دی، زم چې د رشتہ دار سره رشتہ بحال کم. دا قدم د هغه قدم سره برابر دی چې سړی د کور په اوداسه کې اغستې او جمعات طرف ته روان او بل سړی د رشتہ دار ملاقات نه روان دی. دا ډیر محبوب قدمونه دي. منځ طرف ته قدم الا ورس کې او ورس کې او پیرد به د رشتہ دار د ملاقات لپاره د کور نه قدم الا چې زم چې د رشتہ دار ملاقات زم زما ورور دی، زما خور ده، زما پلار دی، زما مور ده، ما بچی دی، زما رور دی، زما ماما دی، زم چې ملاقات وکم زما رشتہ دار دی، مالا با اللہ پا دی باندې اجر راکی. سوک چې رشتہ پالی یو با د رزق پراخی، یو با پجون کی برکتی. هر سړی دا دو سیزه غواړي چې زما په رزق کې برکت وي او په ژوند کې می برکت وي، چې بے برکت ژوند مم نه وي او بے برکت رزق مم نه وي. نو نبی علیہ السلام فرمای من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمه. سو غواړي چې رزق می پراخ شوي، سو غواړي چې نیټه می وګد شولې. نیټه د چوکدیږي نه، مطلب دا چې په ما رزق په عمر کې می برکت وي. فلیصل رحمه، دې د خپل رشتہ دار سره رشتہ بحال، د رزق پراخي، د بجون کې برکت چې څوک د رشتہ دار سره رشتہ پالي، رشتہ دار سره تعلق نه کټ کوي، هغه یې کټ کوي او ته ور سره پیوس کوه. رشتہ پاله ژوند کې به برکت، رزق کې به برکت. نو د کوره چې جمعات طرف ته داسې قدم الی، نو داسې قدم پکې د رشتہ دار د تپوس لپاره مالا، د رشتہ دار د ملاقات لپاره ام الا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان من المعروف ان تلقا اخاک. بعضی د نیکی ندام نیکی دا چې ته د مسلمان رور سره په پراخ تندی باندې دسی په کولو تندی په خوشحال تندی باندې د مسلمان سره ملاقات وکړي. ته داغه نه سکمولی شي او نه سیوا کولی شي، خدا عادت جوړ که چې چا سره ملاقات کوي په پراخ تندی ور سره کوي. دا نیکی ده، عمل نامه کې به د نیکی لیکل شي، عمل نامه کې به د نیکی لیکل شي. کوشش کوه چاته تکلیفی د تکلیف لیلر کوه. حدیث مبارک دے من کان فی حاجت اخیه کان اللہ فی حاجته. چې څوک د یو مسلمان په حاجت کې اوزي، مسلمان په حاجت کې څوک اوزي، نو کان اللہ فی حاجته، الله د حاجت په پورا کولو کې لګیا شي. نو تب یا د بنده حاجت پورا کولای شي یا نه، تب سفارش کوي، تب ورشي، شاید چې تی پورا نکړلې شي خو ته اوتلې او الله بستا په حاجت کې لګیا شي. سو پورې چې بنده د بنده په حاجت کې لګي، الله د په حاجت کې لګي. ډیر کوشش کوي مسلمان سره ښه روابط ساتي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې د یو مسلمان نه یو مصیبت لري، یو مصیبت کې مسلمان انخته دی، بل د وس خاون راغی او د دنې مصیبت لرک، د تکلیف نه دی لرک. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمای رب العالمین به د دنه د اخرت په مصیبتونو کې یو مصیبت لري. ته د دنیا مصیبت د چا نه لرکې، الله بستانه د اخرت مصیبت لري. ډیر کوشش کوي چې د مسلمان په کار باندې راشي. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اعتکاف تناس بہر نہ کسراغ مسجد کے کیناس دیر پریشان حال دورتی ولی پریشان حال ناس وی د یو سړی په ما باندې د یو سړی په ما باندې ارزدا او زما د دې روزي په خاون قسمی. نبی علیہ السلام ته اشاره وکړه چې زه د هغې په پوره کولو قادر نه یم، بس هغې تنګ راوستی یم،
پورا کولای نشم زکه پریشان حال ناسم. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ورته زره سره ورشم زاغه ته سفارش وکم ستا سره سفارش لورشم زوی دا خو به ډیر خو روان شو بیزار زیت شو دا کس ورته وی حضرت ته اعتکاف کې نه ناس ستانه اعتکاف ير دی ورته مانه اعتکاف نه دی ير ما د دې روزي د خاون نه اوریدلې دي او په جړا شو وی ډیره موده پکې نه دوتی اوس مې ته اوریدلې د وفات نه لګ مخکې نږدې زمانه ده ما ته یاد دی لا د دې روزي د خاون نه مې اوریدلې او په جړا شو وی زمانه پکې ډیره نه دوتلې چې دو ویلیو چې څوک د مسلمان په حاجت کې وزي الله ورله د لسو کالو د اعتکاف اجر ورکړي چې کله مسلمان د مسلمان په حاجت کې وزي کوشش کوي مسلمان نه مسلمان په تکلیف کې نه ویخه هر چا سره د بل د خیر سوچ کوي بنده ته دعا کوي دعا چې ته د بل تن د پاره دعا کوي نو ملائک راشي هغه دعا ستا د پاره وغواړي نو ته چې د پاره دعا کوي یا به قبليږي یا نه او ستا د پاره چې فرشتي وغوښتنه هغه قبول او قبول ده کوشش کوو جمعات ته د وخت حاضری کو د وخت حاضری کو ډېری قیمتي شپې ورځې دي او د ذوالقعدې میاشت شروع ده بیا پسې ذوالحجه ده د غټ اختر میاشت شروع کیږي د رکوټ اختر میاشت ختمه شوله و ذوالقعده شروع ده بیا دې پسې ذوالحجه شروع کیږي اهم عبادتونه را روان دي حاجیان حج ل روان دي څوک لاړل څوک روان دي ځان له دعاګانې کوي وای ربا مام یو ځل په دې سفر روان کی حدیث مبارک ته وی چې کله حاجی تلبیه شروع کی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک چې کله حاجی تلبیه شروع کی حدیث مبارک کې راځي د سره خواوشا غټي ونی بوټي ټول تلبیه شروع کی هوی لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک دا اوازونه لګي دا ونی بوټي ور سره نږدې ټول تلبیه وای او نبی علیہ السلام دعا کړی دا وی اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج خدایا حاجی سے بمو بخي او حاجی سے چې د چا د پاره د مغفرت دعا وغواړي خدایا هغه مو بخي کوشش کوي چې کله حاجیان راشي تاسو سره ملاويږي او کتابونو لیکلي دي وای چې کله لا حاجی سے کور ته نه را رسیدلې کنه نو دې مستجاب الدعوات په دغه ټیم کې د توایا چې کله ور سره میلاو شي مصافحه ور سره وګې دې کور ته نه راغله وای ما د پاره د مغفرت دعا وغواړه دغه دعا د قبليږي ها نبی علیہ السلام ویلي خدایا حاجی تم بخنو کې دې چې د چا د پاره بخنه غواړي خدایا دا غم بخنو دا چې حاجی سیب لا کور ته نه راغله څنګه چې کور تراشي او دنیاوی مشاغلو کې مصروف شي زمون خلک خو چراو رسنو خیرات دي سي دي او دروازه دي سي دي او بیٹک دي سي دي دنیاوی مشاغلو کې مشغول شي کنه نو چې لا دې کور ته نه را رسیدلې ښه په دغه ټیم کې دې مستجاب الدعوات دي او غازی نه غازی مجاهد فی سبیل الله دیشم لا کور ته نه را دند شوی په دغه ټیم کې الله د دعا کوي چې کور ته نه راغلی مجاهد غازی او دریم طالب علم د مدرسې طالب دې چې کور ته نه را رسیدلې دې مستجاب الدعوات دې دنه دعا لا څنګه چې حاجی سے مستجاب الدعوات ته دا سے د مدرسې ادنا طالب دا مستجاب الدعوات ته دنه دعا لا چې سو پوری کور ته نه راغلی نو حاجیانو لم پکار دي چې سړی ته دا دعا کوي خدای د ګناهونه معاف کړي ځکه دا دعا په نصر قبليږي خدا په نصر قبليږي قیمتي شپې ورځې دي سن له دعاګانې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د حج په دوران کې یو صحابي په حالت د احرام کې سرتور سر راگزار شو وفات شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی دا
بیرو پانی په اوبو کې واچوي جوش ولا ورکې دل په غسل ورکې. اوس خلک پکې صابون استعمال کی شیمپو استعمال د بیرو پانی اوبو کې ورله جوش ورکې وې دل په غسل ورکې. دغه دوو کپړو کې ورله وې کپن ورکې وی خوشبو ولا ملګوي ها په حالت د احرام کې کنه په دغه خوشبو منو وې په د باندې خوشبوئی ملګوي او دغه شان په دوو کپړو کې دفن کړي. رب ته اوس پاره وې دې بد قیامت په ورځ را پاسي په میدان محشر کې او دې به تلبیه وایي او د الله په دربار کې به حاضری کې دغه شان پره چې په کوم حالت کې مړ دی وې په دغه حالت کې به دې را پاسي او رب دربار کې به حاضری کوي لګیا وي چې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک وې دې به تلبیه وایي او د الله په دربار کې به حاضری کوي. دې به رب ته داسې ودرېږي په کم حالت کې چې بنده مړ شي هغه حالت کې به الله ته ودرېږي. نو بختورو په حالت د احرام کې ته د روح قوت د دنیا نه لاړ. ډېرې دعاګانې کوي ډېرې دعاګانې. نبی علیہ السلام فرمایي من حج لله فلم يرفث ولم يفسق چا چې حج وکړو خالص د الله د رضا د پاره خالص د الله د رضا د پاره بیبي سره گپ شپ اون لګو هم بستر خبرې و نکړلې بیبي سره میله و نشو دې دوران کې جنگ جګړې و نکړلې د فساد خبرې و نکړلې خپل سالم حج وکړو طول توجه الله توا رجعك يوم ولدته امه دې د کونان دسی پاک راغې لکه دې چې نن پیدا شو. دعاګانې کوي رب مونږ حرمین ته بوزي حرم شریف ته چې سړی وردن د شيخه 120 رحمت راوريږي 120 رحمت یوصل او شل رحمتونه راوريږي چې حرم ته وردن د شي 120 رحمت شروع شي په دې کې شپېته رحمتونه په هغه چا وریږي چې څوک طواف کوي د بیت الله لګیا دی د بیت الله طواف کوي په د باندې شپېته رحمت راوریږي او چې څوک په مانزه ولاړ دی په حرم شریف کې په هغه باندې 40 رحمت راوریږي او څوک چې نه منس کوي او نه طواف کوي اسې ناسته خو بیت الله ته داسې ګوري نو شل رحمت په دم راوریږي. دسی مبارک ځای دی چې تش بیت الله ته ګوري او ناسي او په بیت الله چې تور غلاف په غړېدلې دی د رب په کور سترګې لګي نو در باندې شل رحمتونه راوړيږي چې وردن د شي رحمتونه شروع شي د رحمتونو ځای دی د برکتونو ځای دی د دعا د قبولیت ځایونه دي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ عمره لروانو نبی علیہ السلام ورته وی اے زما رورا اے زمارور ګوټیا ما په دعا کې نه یې ما ته په دعا کې. علما وايي د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دعا نه خود نبی رسول الله دعا ډېره قیمتي و ولې ورته وی چې ما په دعا کې نه یې وی زکه ته دسی زيونو تروانی چې پاغي زيونو کې به الله دعا قبلې دسی زيونو کې برابر وی مدینہ کې راہی ہمیں نہ بولانا میرا نام لے کر سلام ان سے کہہ دینا چې مدینه منورې ته سوګزي او تا ته وای تعالی سره وړم وای مدینہ کې راہی ہمیں نہ بولانا اے د مدینه پلارتون کیا ہمیں نہ بولانا ما بنئے رہے مدینہ کے راہی ہمیں نہ بولانا میرا نام لے کر سلام ان سے کہہ دینا زما نم بوالے او په محبوب زما سلام وای بس زما تحفہ بدئی چې میرا نام لے کر سلام ان سے کہہ دینا زما نم بوالے او زما سلام په امام الانبیاء پیش کی چې په عجم کې ستا یو امتی دی پیغمبر ستا یو عاشق دی پتا مین دی فقیر دی ملنګ دی دراتلو وسن لري پیغمبر خدا ته سلام د عجم نه را لګلې دی پتا باندې سلام وای د عجم د طرف نه د عجم د طرف نه د الله حبیب پتا سلام را لګلې دی او پتا باندې سلام وای د دعاګانې کو د رب نه کو چې کریم الله مونږ د حرمینو په سفر روان کی
او چې د چا داخلي شوی الله دې حج مقبول مبرور نصیب کی او ربا چې د چا نه ربا ټول لا کریم الله د ټول نمونه دې لس کې راولي خدای مونږ ټول د حرمینو په طرف روان کی واخر دعوانا ان الحمد لله